خدای قرآن ته وګورئ زه د علماو ته هم ویم زه د طالبانو ته هم ویم زه د عوامو ته هم ویم چې د اسمبلۍ ته صحیح علمای حق ولېږي دا خبره ډېره پوچه خبره ده دا د مخالفینو یو زبردست شیطانی وار دی وی دا د اسلام آباد د پاره زور د اسلام د پاره نه دی بیوقوفه په دې ظاهري اوازونو باندې ګورې ځان مدو کا کوا او دا ته چې کوم आवाज لګي دام د کفر د طرف نه ستا په ذهن کې چوری شوی دی په خدای یقینو کې چې دا علما تاسو بیا تاسو علاقه کې شیخ قاسم سے رضی الله عنه شخصیت الله دې ولا بجون کې برکت واچي دا سه خلق په سونو کارونه کې ملاويږي نه دا خو ډېر غټ بے غیرتوي بیا چې د بل ځای سړی راځي او هغه بدنامي زمانه هغه یو بدتمیزي هغه یو خراب خلی والی دغه کردار د زیرو نمخ کته په ماینس کې رواني هغه ستا په علاقه کامیابیږي او امام الاولیاء امام الصلحاء چې دغه مخ ته ګوري نورانیت ته پکې هغه ستا په علاقه ناکامیږي دا باندې د بغیرتوب خبرې استاسو د پاره وکنه تاسو راته وایي زه خبره نه یبو کنه وای دا بغیرتوب استاسو بزان برداشت ته وای داس دا مولانا قاسم صاحب دا نشي کولی چې دا پټی تاسو له سرو زرو کی او دا لارې د سرو زرو کی او کم از کم تاسو پښتانه غیرتی خلک تاسو د غیرت د تقاضا ده چې دا شخصیت خامخا پاس کی او دې اسمبلی ته ولېږي کولې دا د ځوان وایم زه تاسو د حلقې نیمه او نو داسې په پټو کې داسې ایسی اغستی دي لیکن دا ز تاسو سره علی وجه البصیرت وېما چې علما تر څو پورې په دې اسمبلو کې نو استاد ختم نبوت د عقیده تحفظ وي قسم په الله کو دا علما د دغه اسمبلی نه وروته نو نه بده پاکستان کې د عقیده د ختم نبوت تحفظ پاتې شي نه بده ناموس رسالت د عقیده تحفظ پاتې شي نه بده د لورو د خور په سر لپټه پاتې شي نه بده نوجوان پسترګو کې حیا پاتې شي نه بده د پاکستان کمانا کیا لا اله الا الله والا مطلب پاتې شي دا پاکستان باندې د تمامي دنیا نه دا زور دی چې دا سیکولر ملک جوړ کړي ډېر ملکونه داسې دي چې هغه د علماو هغه مشري علما د علماي رستو کړو نن الته صرف د اسلام نوم پاتې دی په خدای یقینو کې زه اسلامي ملک ته لاړم الته په مدرسو پابندي ده زموږ د پاکستان علماو د وفاق او شاخ کولو کړو د وفاق په طرز کتابونه پڑھاو او ا مدرسې چې کولو کړو په غلای کولو کړو ښکارا به طالبان نشتلې په یو تجارتي بلډینګ کې دنه مدرسه علماء کولو کړو پاکستان علماء او د هندستان علماء او د هغه مدرسې د پاسه د مدرسې بورډ نشو لګولې دا جرمو دغه د پاسه د یو تجارتي کپنه بورډ لګولو او هم ته چې د سار نماز پخین پورې پکې د جینکو د طالباتو سیکشن چلیږي او داغې نه پس چې داغې چټي وشي د مازیګر نماز وتنه پورې پکې د الکانو سیکشن چلیږي تر دورې پورې مدرسه او وکم جنکه چې د مدرسې ته راځي په پرده کې راځي خو هغه د دوه سیوا درې نشي راتلی کو درې رالي حکومت ټینګي او هغه د چې تاسو هم کېږي په لار کې شرطي والا نور څوک د دې ورته وایي چې مونږه دلته بزنس لپاره راځو دلته د جاب لپاره راځو مدرسو سره زمون کار نشته نو بیا یو جنې مدرسې ته داخليږي نو چې پګینټنی مکه کلاس ډکشن بیا وتا اساتذه چې په لوډ سپیکر باندې سبق خي هغه چې لال شي بیا په دویم ټیم کې د الکانو شپ شروع شي او بیا څه سبقونه پکې د دورې چې سیوا شي د شپې 2 بجې پکې پیروډونه په داسې انداز چې د چا په شکرانه شي او موږ ته خو مخه ته سلو 200 طالبان ناس نه ینه د خلیش خوندم نه ماتي الته تاسو ته پته ده په یو کلاس کې سونه طالبان ما ټول کلاسونو وکړه په ثانیه کې 2-3 طالبان او په ثالثه کې 2 طالبان او په خامسه کې 2-3 په دوره کې څلور طالبانو کو څلور نیم طالبانو بس داسې طالبانو دا د هغه مدرسې حال د ملک ټیټ اسلامي چې دی په کې مسلمانان لیکن د علماو او مشري تسلیم نه کړی رستو کړو نه دا اسلام پکې دا حال شو او د تمامي دنیا سونه فحاشه جری هغه ملک موجود دي او د تمامي دنیا نه د فحش کارونو د پاره د یورپ نه خلک راځي او التفحشه کې استا پر اسلامي ملک کې ولې د علماء مشري نشته وکله چې د بټو په دور کې میرزا ناصر چې د قادیانانو ملعونین مشر په دغه وخت کې هغه د خپل جوبې سره او دستار سره داخل شو او هغه دوکې سره داخل شو نو د پارلیمنت ټول اراکین وی چې ورو د سړي بسنګ کافر ثابتو
دا خزان لا غټ پټکی والے غټه ګیره دا غټه جبه دا او د مخنه لوشنه موشنه به ډېر مګل د مخنه نورانیت خيږي دې سړي ته بس کافر وایو خو مفتی محمود صاحب رحمت الله علی دا د علم غر د علم جبل د تقوا غر شاته د علامه یوسف بنوري صاحب هغه علم او تقوا شاته ورپسې حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحم الله علم او تقوا شاته ورپسې د نور علماء هغه جد جهد دعاګانی او جړاګانی او الله تعالی جړا هغه رنگ روړ او قادیانان په دغه اسمبلی کې کافران شو دا د علماو کار دی د دې نه دا خبره ثابتېږي چې که تاسو د ختم نبوت ته د اهم ترین عقیده تحفظ غواړئ اسمبلی ته خپل علما ولېږئ ګوره دا د زړه نه وایم